د ټریفیک په المناکه حادثه کې وفات شوي د یو کور څلور کسان خاورو ته وسپارلی شو. د تحصیل مندڼ مانجار کلي سره تعلق لرونکي ارشد اقبال د هغه ښځه د 6 کالو زوی او د 4 کالو لور جنازې په ابراهیم بابا کې ادا شوې. په جنازه کې د علاقې سیاسي، سماجي، کاروباري او عامو خلکو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی و. د جنازې په موقع هره سترګه د اوښکو ډکه او زړه غمجن و. د یو کور نه په 4 جنازو وتو او د ماربل ټرکونو په داسې حادثو هر کس غوسه په نظر راتلو. د جنازې په موقع د دغه بدقسمته ګاډي ډرایور یوسف خان ووی چې موږ د مردان نه راتلو او چې کله باغ جبران ته راورسېدو نو د ماربل سکرپ نه ډک ټرک د ډرایور نه بېقابو و. وایي چې ماته ګاډي ډېر بچ را بچ کو خو زموږ د ګاډي په وروستي سیټ کلټي شو او په وروستي سیټ کې ناست 4 کسان یې ګیر کړل. هغه وایي چې موږ 2 کسان په فرنټ سیټ کې ګیر وو او اخر دا چې د فرنټ شیشه مو ماته کړه او د ریسکیو اهلکارو، پولیس او عامو خلکو راوویست. وایي چې د وروستي سیټ مړو پسې ریسکیو 1122 ګاډي کټ کو او راومو ویستل. په فرنټ سیټ کې ناست زخمی احسان الله ساکن ناوګی هم دغه کیسه کوي او وایي چې ټرک بریک پیل کړی و او په سپیډ کې وو. هغوی دواړه په داسې حادثه کې په بچ کېدو د الله شکر ادا کوي او وایي چې د ماربل لوډ ټرکونه د کنټرول کړی شي ګینې داسې نورې غټې حادثې به هم مخې ته راشي. یاد دې وي چې د بونیر ماربل درنګونو نه روزانه په سوونو لوډ ټرکونه د ملک نورو برخو ته روان وي چې اکثر ورته داسې حادثې مخې ته راځي. د بونیر خلک د حکومت او ضلعي انتظامیې نه غوښتنه کوي چې د مرګ دا سوداګر دی کنټرول کړی شي. موږ د مردان د طرف نه را روان وو، د ټرک کې باغ جبران د طرف نه ډېر په سپیډ کې راغی، بریک یې چېرته پیل شو، د غره نه وتم و د هغې سره په درز شو، په موږ باندې راوړېدو. یو بس موږ پکې بیا خو چغې وهلې چې لکه څوک راشي چې موږ خلاص کړي، اوس د ګاډي نه خو وباسي. څوکونه هغه شیشه ما ماته کړه، یو د یوسف راتر بچي و هغه ماته کړه، یو بس موږ پکې راووتو، الله تعالی بچ کړو. ته په خپله زخمي یې پکې؟ او زما د اوږه لګېدل شپې دا مې لګېدلې، خدای نور بچ کړی، شکر الحمدلله روغ یم نور بچ کړی. او بیا راوویستی چا؟ بس موږ په خپله باندې راووتو، بیا خلک ډېر راغی، هغه نور ملګري چې وو هغې باندې هغه ټرک راغلی و پروت و پرې پاسه او جیپونو او څه پکې کار نه کوو. بیا 1122 والا ډېر تعاون موږ سره وکړو، هغې هم راورسېد او پولیس هم د هغه ځای راغلل، موږ سره ښه عوام هم ډېر خدمت وکړو. مونږ خو داسې کار شوی دی، مردان ته تللي وو او دوی راته دا وویلې، تره زوی مې دا وویل چې یاره واپسی کې لکه زما نه ټبر دا واړه دي، دا ځان سره بوتله غواړي. نو مونږ بس دا وویل زه ټیک هلته هغوی سره مو روټۍ وخوړله او بیا را روان شو او چې د رستم د غر له څنګه راړمېدي، دا ړومبی ګر نه دا دویمه وه. په دې کې چې څنګه زما لیټونه مخامخ شو نو دا ټرک چې و نو دی دقسې راخطا و، دې کې دا زما په یقین دا ډرایور هم نه و چې لکه دی راخطا و. ما خو د ځان ډېر بچ کوو، لکه هغه په دې داسې د غر سره به داسې ټکراوېدو او بیا به سمېدو. نو ما د بل سایډ واغسته، چې دا بل سایډ مې واغسته نو دې کې راته ټرک بیا رارسېدلی او غره باندې الټه شو. دا شاته حصه چې کومه ده دا شاته زما د موټر ده، نو دی ګیره کړه. دې کې ما سره 4 کسان وو، 2 ماشومان وو، یو ښځه وه خاوند یې او موږ 2 کسان چې وو هغه بچو بلکل وو. نو هغه موږ پرې فرنټ دا شیشه بیا ماته کړه څه په زورونو مورونو، دا خو ځان خو تېره ویسته. دې کې 1122 والا راله ډېر ښه دغه یې وکړو، مردان والا یا رستم والا ورځی چې وو هغوی بیا ډېره منډه ترړه موږ سره ووهلې، استنې مستنې موږ ته ووهلې. بیا هغوی هغه مشین باندې دغه کټ کړو، نو هغه لاشونه یې خو ترې راویستلو. نو بس بیا پولیس مولیس هم راغلل، هغه ځای مقامي خلک راغی، بس ټول خلک چې کوم راجمع شو. یوسف خان بھائی دا ټرک د ماربلو لوډ کو بل څه پکې دی خو دا دغه پکې دا سکرپ مال نه دا ټوکړې چې وړې وړې دا پکې ماربل پکې نه و، دا ټوکړې ټوکړې ګټې ګټې. او بریک پیل شوی تیز و په دمه و دی دغه ټایم کې د بریک چې ته پیل شوی یار څه چې و خو دا ډرایور پکې نه و، ده ور دنګلي و. نو بس حادثه وه، خدای پاک مونږ بچ